الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن في خلق السماوات تاکہ پیدا کولو د اسمانونو والارض ادزمکه کې واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې نو اختلاف معنا الټرنیټ تل راتل اختلاف معنا الټرنیټ تل راتل one after the other دا یو سایکل دی دته اختلاف دی دا یو سایکل یو معنا دی او دمو معنا دی واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې چې یو توري او بل روښانه درېم معنی واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې چې یو یخی بل ګرمي نو د هر موسم ورځ د هغه موسم د شپې مقابله کې ګرمي او څلورم معنی واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې چې یو وجدي او بل لنډي کله ورځ وجدي نو شپه لنډي کله شپه وجدي نو ورځ لنډي لآیات پدې کې نشانې دي لول الباب د عقل د خاوندانو د پاره نو الباب جمع د لب ده نو د تنه سره احمد اولی کې چې نفس عقل الله تعالی ټول انسانان لور کړی دي نفس عقل ټول انسانان الله تعالی ور کړی خود دې عقل هغه مغز ور یو خدای کنه جوز او لوز جوز او یو د جوز او د لوز دنه مغز دی صحیح نو دې عقل حیثیت داسې لکه جوز او لوز مغز پکې دنه پروت دی دا لوب دا د هغه مغز ته وایي او فائدہ من شي همسي مغز لآیات لأولی الالباب نشانه دے دے کے لأولی الالباب دا عقل مالکانو دا پارا اس دا سوک دی الذین دا کسان لے یذکرون اللہ چی دی یادی اللہ تعالی قیاما پولالا وقعودا پناستا وغدا جنوبیم اپاڑا خونو چکل دوی پراتی پاڑا خونو مانا چکل دوی پراتی نو بس دا انسانم دری کیفیتی یا بناستی یا به ولاړوي او یا به پروت وي د دین علاوه نور کیفیتونه دا مستقل نه دي او یا مناس ته نږدې وي یا به ولاړ ته نږدې وي یا املاس ته نږدې وي صحیح نو پته ولګیدا چې د عقل مالکان هغه دي چې الله یاد ساتي په ټولو احوالو کې الله یاد ساتي په ټولو احوالو کې او د الله یاد ساتل عبارت د دین دی چې د الله د قانون وایلیشن نه کوي الله د قانون وایلیشن نه کوي د الله یاد ساتل دا معنا نه ده چې ډېر وخت الله 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 یا سبحان الله یا ډېر څوک حکم ته دغه ریسایټیشن کې او وایلیشن کې نو پته ولګي ستا الله یاد نه دی ستا الله یاد نه دی د الله یاد خدا دی او this thing is prohibited دا ناروا دی الله تعالی ناروا وی دې ته الله یاد دی نو دې وجه موږ ترجمه کوو چې د عقل مالکان هغه یذکرون اللہ چی دوی اللہ یاد ساتی قیاما پولالا وقعودا پناستا وغدا جنوبیم او پاڑا خنو دوی یواز دانا چی اللہ تعالی یاد ساتی او وائلیشن نکی نا ویتفکرون ادئی فکر غدئی فی خلق السماوات و پیدائش دا اسمانونو کے والارض دزمکا کے فکر کئی نو فکر کئی دا دو مقصدونو لپارا فکر کئی د دوه مقصدونو لپاره کائنات ته ګوري سنوي عجوبه چې پکې وګوري دا دلیل وګرځي په قدرت د الله باندې دا څه وګرځي دلیل وګرځي په قدرت د الله نو په خدای عقیده نور مضبوط شي په الله عقیده نور مضبوط شي نمبر 1 او نمبر 2 دای فکر کوي په کائنات د الله تعالی کې نو چې هغه تو دی بیسټ اف دیئر ټیلنٹ د خپل بساط مطابق چې څنګه یوز کول شي د ځان لپاره او د نور مخلوق د خیر لپاره نه هغه شان یوز کوي دغه وجه ورپسې جمله ده چې ربنا دوی وی او رب زمونږه ما خلقت هذا باطلا تا نه پیدا کړی دا اسمانونو اسمکا یوزلیس باطلا معنا
یوزلیس نه حق نه دا د یوز د پاره دی دا سره پاره دی دا د یوز د پاره دی او د یوز ذکر الله تعالی کې مختلف آیاتونو کې خصوصا دو آیاتونه سوره الرحمن آیت نمبر 3 شکر ومکتا یا معاشر الجن اور ڈرے دا پیریانو والانس دا انسانانو نو اصل کے مقصود دلتا انسانان دی وہ چونکہ جناتم شریعت بانے مکلف دی دا دے وجہ ایڈریس کی دا انکلوڈ کر چو ڈرے دا پیریانو دا انسانانو استطاعتم کستاسو وصر سے طاقت موری ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی من اقطار السماوات من اقطار السماوات اقطار جمع دا قطر دا نو قطر ڈائمیٹر تا ہوئی ستا ہوئی ڈائمیٹر تا او نمبر 2 قطر ہوئی جوانب تا ستا جوانب تا اور اپنو تا ان استطاعتم کستاسو پا وصبرے ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی ننوزل من اقطار السماوات چتاسو ننوزے نو من پا مانا دا فیدہ و اطراف دا دایا میٹر دا اسمانونو دزمکہ کی دا یو مانا چپکی ورننوزے او دویا مانا ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی اسمانونو دزمکتا من اقطار السماوات والارض دا اطراف دا اسمانونو دزمکنا from any entrance from any access or entrance فانفذون ننوزے لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشی ننوتے الا بسلطان مگر قدرت سرا سلطان مانا قدرت سرا نو اس پتاو لگے دا چی ننوتل پاسمانون و ازما کی ریسرچ کول پاسمانون و ازما کی دا اللہ تعالی حکم دے دا اللہ حکم دے خود دا ریسرچ قدرت خواری دا ریسرچ خواری اول دماغی قدرت دماغی قدرت سے سائنس اور ٹیکنالوجی پوئے گے اور بیا دا اغین بعد دا اسباب و قدرت دا اسباب و قدرت دی وجہ خطول نیچرل ریسورسز مستقلن دی دا مسلمانان ممالک کی پہلے چند نور دی شراوی بخشن دا وقت چی دی امریکایان و اسپورنی کا چنگو دا کندار ملایان بازی دا وقتی وچی دا خاطرانتی دا سوائی دا اپروچ دا باری کن خبر کندهار کې اخبار په ډېر مشهور سلوی افغان هغه کې مقاله نشر کړل چې دکتور بیا دا آیات شریف لیکلي خپل خدای تعالی وايي کولای شي ورنه د سلطاني سره قدرت سوره ملک د نوښتمه پاره نوم باندې سورت آیت نمبر 43 ومکتب هو الذی اللہ تعالی غفات دے جعل لکم الارض چگر زوری دتا دپار از مکا ذلولا سبجیکٹ 43 اللہ تعالی غفات دے جعل لکم الارض چگر زوری دتا دپار از مکا ذلولا ذلول مانا سبجیکٹ سبجوگیٹڈ ٹو یو سچے سبجوگیٹڈ ٹو یو تالے تابع کړی دا تابع ان سنس چې ته څنګه استعمال وړه شي فمشو تاسو تلګو کوي تللو کوي فی مناکبیا مناکب جمع د منکب دا په وجود دی کې په وجود کې ورننه وځي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې ذکر کوي چې اطلب الرزق فی خبایا الارض رزق طلب کوي د زمکه په پنهانو کې خبایا معنی پنهانه ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِ اخراک وی در رزق دا اللہ نا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اداغی اللہ تعالیٰ تاس پاسو پاسی دل دا قبرون چی دا طول ارسا کوئی دا تاس تابع کری دی خو you have to pay the price you have to pay the price یعنی چی دا طول ارسا تابع کری دا مفت ما نقری دا خوبا مفت نقری آغا خدای چکم دا تابع کری دا آغا حکم با امانی صحیح صادی بابا ریڈی راجی با خبرہ کرے چی عبر و بادو
ها یاد نه رہتا تاسو ګلستان نه رہے گا ایر کړه چې ابرو بادو مه خورشید و فلک درکارند ابرو بادو مه خورشید ابرو بادو مه خورشید و فلک درکارند تا تنانے بکفاری و بغفلت نخوری ابرو بادو اصل سالی کو قابل سره مہو خورشید و فلک درکارن تا تنانے بکفاری و بغفلت نخورے ہم ازبار تو سرگشت و فرما بردار ہم ازبار تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری زمادہ شعر دا سادی جب وقت صحیح انہیں بس دو جملے ویری دی لسه خلاصه فکر لازم کړل زماده خو تر شي چې ابرو بادو مو خورشید فلک درکارن تا تنانه چې بیکار نه دا ټول خدای تابع کړی دي نو خدای اسمان رزق نه ورای ته بس همت کې تا تنانه بکفاره و بغفلت نخوری اماز بہر تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشت کے تو فرما نبوری نو کتا فرمان برداری وکړه نو خدای له نعمتونو تاسو به بالکل نه کوي دا نعمتونو تاسو ځکه ستاره کټی دی نو چې چاره کټی کی ناغه باندې څوک پولیس والا خو په سکاغونو مغدونه نه ګوري بیا ته ګوري نه ګوري او چې چاره کټی نه وي چې چاره کټی نه وي ناغه نه معمولی غو وایلیشن شي د ټریفیک دسی د ټریفیک او ورته د ډرایوینګ لایسنس راکا ډرایوینګ لایسنس چې کمپیوټر کوي وای دا خو لیګل د خدای دې روکه خو وانټ دی بیا ورته ټول ریکارډ ورته ګوري ځکه چې ریکارډ خراب دی څه دې خبر دین کړه نو صلی الله تعالی وای کړه کړه ما سره صحیح دي نو دا څومره شنو چې له خپل دې استعمال کړي دې تاسو نه کوم لیګل تسجیل کې شوی دی چې څه دا واقعي الذين يذكرون الله واپس خپل سبق اغا کسان یذکرون اللہ چی یادی اللہ قیاما پدی حالت کی چی ولار دی و قعودا اناس دی و غلا جنوبی پالخون پرات دی و یتفکرون ادوی تفکر کی فکر زدلی پسکی فی خلق السماوات پا پیدائش داسمانونو دزمائی کی او دادوا کی چی ربنا او رب زمونگا ما خلق تحازا باطلا تاندی پیدا کری تا باطلا بے فائدے باطلا مانا بے فائدے نو دے بانے دو فائدے دی تولی کا سر دے دو فائدے دی یو معرفت خداوندی ذریعہ دا دا خدا لے پیجن گلو ذریعہ دا کائنات و نظام تا چگورے نسو دا تخکاری اللہ او دین ستاد ضروریاتو دا پورا کے دو اسباب دی ضروریات چرتا نا پورا کی دا خدای کائناتو سالی دی راجیبہ خبر اوپڑا چی ارگیا ہے کہ الزمین رویت سیوی ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لا گویت سالی وی لوگوں نے پتہ تیغ مانے سوچو گا آلہ گیا دے اغم دا خدای وحدانیت خبر کئی سکے ردی وجہ کو یعنی مطلب سموت رننگ کی گی دا سموت گروت کی گی دا خدای دا وحدانیت دا وجہ کہ دو کسانو پی جنگ ہوئے دا دی بوٹی و بیڑا برکوا یو بیزے پتا سے نیک بوزا بل بیزے تازتاؤں کہ خدایان گوئے ہاں نیو بسوے چسے کو نیلے بوزم ابل بوئینا لہرٹام برکو صحیح چدا چدا سیلکہ یو پشان او بل شعر ہوئے سنگے ہوئے اوی شاہ وفات نبات پا خوب کیوں لی دو میں صادق خدای رسول رسول معاملہ ہوگا دیر رسول لوی عالم سڑے ہوئے تا سر بیٹے یہ مسئلہ دیر مشکل دا مسئلہ ہوئے دیر مشکل دا کوئی اللہ رہتا ہوئے بس تا یو شعر دما دیر خوش شو ستا یو شعر نبس زما دا ذات دا معرفت پا والا دیر قیمتی خبرہ کرے ہوا لہذا ما ارس در بخشر وہ کم شعر دے وے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اسمار فتح کردگار چی در یو پان
دا الله تعالی د پیژنګلو لپاره یو لوی دفتر دی. هر ورقه دفتر یې معرفت کردگار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پاکی د تعالی پس اسات مونږ د عذاب د اور دا. ربنا اور بزمونگا انلک من تدخل النار تاکید سرتا سوچتا داخل کورتا فقد اخذیتا نو تاکید غد رسوا کڑے وما للظالمین انشتر ظالمان دا پارا من انصار سوک مددگاران. بولی حضرت دا یو حدیث کی ما ببر من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. چاچ ځانو پیژند نو د خپل رب پیژند. صحیح، یعنی ځانو پیژند په حیثیت د محتاج بنده. نو دا د لپاره دینش وسو د خپل رب د پیژنګلو لپاره. او یو بنده چې د خپل احتیاج تصور دا نشته نو هغه رب نشي پیژندې. ځکه دا ځان خدای په ښکاری هغه د ښکاری ځان ورته پورا رب ښکاری. ربنا رب زمونگا انلک من تدخل النار تاکیق سرتا آغا سوچ داخل لکورتا فقد اخذیتان یقینا رسوا دکاغا نو منگا دا رسوا کورو نبچ کی. وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان دار مددگاران. ربنا رب زمونگا اننا تاکید سره مونگا سمینا مونگا اوریدلیو منادین یو آواز کون کے. نو منادی اصل کے آغا کس دے چی دے آواز کئی یعنی اعلان کئی سکئی جارچی وائی ہوتا خود دے اعلان کئی دسو چی دا زما خبر امنی کامیاب بشئی. دا زما خبر امنی کامیاب بشئی. منادین یو آواز کون کے انادے چی آواز کو للایمان ایمان طرف تا. آواز کو اس طرف تا ایمان طرف تا. ندا سو کو پیغمبر دخدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دعوت اور کو ستا نہ کوئی دعوے چ مالا پیسے را کئی نہ کوئی دعوے چ ڈونیشن نہ کئی نہ سوی خلقو لا الہ الا اللہ. منادی ینادی للایمان خوغا یعنی خلقو ته سبد خبرم نہ کولے. خود دغه کمال چې خلق د انسانانو د غلامان اخلاصول او د یو الله غلامان جوړو دی ورته دنیا دشمنه کړي و. فکر ور دی ورته زمونږ د علاقې یو ډېر ښه شاعر د پښتو هغه ډېر عجیبه خبره کوله. وې په دنیا کې ګډ دشمن دی لیاقت خپل ګډ د زارو د شریف تا شرافت خپل او په کوی کې رونو ته غرزولې یوسف حسن د صورت خپل او ورپسې مانا حسن مانا حسن شو کولې د لونی خستای مانا حسن شو کولې د لونی په غافونو مې د کړې حلاوت بل اې دا مشرک ابو لهب د نبی ترو دغه تر ورته دشمن کو نبوت بل او عبد الله تا تمام خلق دشمنان کړ خوددارې او حق کوی او قناعت خپل. دا خبره شاعر دی دا شاعر او یو بلی هم ډېر عجیبه خبره کړې وه. پای کې یو شعر ویلو چې کمې کړی و نقصان د مشرکانو چې کوم یې کړی و نقصان د مشرکانو په طائف تزنو سرور پس. طائف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له تزنول تکلیفول نو څه تکلیف ورکړه مشرکان له اسم څه خبره ورته کوله د انسانانو د بندګان اخلاص او لا اله الا الله نو ایمان طرف ته دعوت ورکړه چې ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار. ربنا رب زمونگا اننا سمینا تاکیق سر مونگا اوریدلیو منادین یو آواز کون کے ینادی للایمان چی آواز کو ایمان جانب تا انامنو بربکم ددی خبری چی ایمان بانے پر اقبل بانے فآمننا مونگا ایمان روڑے دے
ربنا رب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا او بخش مونتا گناونا زمونگا وکفر عنا او رجو زمونگا سیئاتنا وارا گناونا زمونگا نو ذنوب وی غٹو تا سیئات وی وڑو تا ذنوب وی غٹو تا غٹو گناونا تا او سیئات وی وڑو تا وارا گناونا دیکھو گنا دا وائٹ آؤٹ کی گی نیکو سرا سرا پا نیکو یہ نیک کارونا چکے نو وارا گناونا اور سرا اللہ تعالی وائٹ آؤٹ کئی وائٹ کئی ورسرا اریس کئی ورسرا خو غٹ گناہ داغی دا پارا دا خدای مغفرت لازمی دے او مغفرت پا توبہ موقوف دے مغفرت پس موقوف دے پا توبہ بانے چلی بانے با خدای دا توبہ باسی خدای تا توبہ سورہ ہود آیت نمبر یوصل دولس یوصل دیارلس یوصل سوارلس یوصل پینزلس بلکہ یوصل دولس نوالا چه فاستقم کما امرتا فاستقم یو معنی ہے سٹیبلٹی پیدا کر استقامت پیدا کر لکہ سنچ خدای کا حکم کر دے پیغمبر تا اللہ تعالی ہوئے اور دویا معنی لفظی معنی ہے استقم چه فاستقم نیک شا فاستقم مانا سٹریٹ شا کما امرتا لکا سنچتا تا حکم شویرے او پیغمبر ومن تاب ماکا او نیک بشی آغسو چی رجوعی کلی تاثر اللہ تعالیٰ تا یعنی توم نیک شا اد گروپ خلق تیم ٹول نیک کا توم نیک شا مرگری چلی دی مسلمانان دام نیک کا پیغمبر علیہ السلام گیرہ مبارک کی سپین وفتر آدھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تے شبت یا رسول اللہ بوڑاشی جی پیغمبر علیہ السلام تے وی سپین جرش وی پیغمبر علیہ السلام ورتے شیبتنی ہود و اخواتها سورہ ہود او دات نور سورتنو سپین گرے کا سورہ ہود او دات نور سکوی سورہ ہود کی اللہ مات ہوئی چی نیک شاہ سشا نیک شاہ نو دا وارننگ چی بی سی ایس والا سری لور چی نیک شاہ ستارے کر گولی سر خراب نشی صحیح نو سڑے بھی اڈیر محتاج چی اڈیر حیبتی سری سرا او دا کو اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ایسا نیک شاہ ناغت دی حکم دی امر دی وزن او ویٹ ورته معلومو تبي اثر پر وته رشتانو باندې مونته خو وزن لري معلوم مونته وزن معلوم دی د اف بی آی یا د سی ای ای نو کله غي طرف نه سوار نه راشي بیا په ټول ریډ دي خو د خدای د حکم سو وزن خو مونته معلوم دی پیغمبر ته معلوم چې فاستقم کما امرتا نیکشا لکا سنچتا تا حکم شوئے دے ومن تاب ماکا آغا سوگنی سجتا سرے توبہ مانا رجوع کردی دا اللہ تعالیٰ تا ولا تطغوا سرکشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر تاکہ سردہ اللہ تعالیٰ پا آغا عمل چتا سوئے کوئی بصیر واج کے ان کے دے بصیر مانا لیدن کے دے لیدن کے مانا واج کے ان کے دے اگر چکئی تاسو صحیح نو اسکل یو سڑے خوبی نیکی کئی سکئی نیکی کئی وہ چکم خلق ظلمون کئی دا خدای قانون وائلیٹ کئی نا غی دا پاراؤں صاف زردہ دی ای دا پاراؤں صاف ای سر ہم تعلق خئی ای سر ہم تعلق اور سر خئی یعنی اغیی تا ہم دا سے نکئی چیئے دا تاسول دانا روا کوئی ریلیشن ساتھی ولا ترکن خدا آگا ریلیشن دے چلے صاف نسل دی ورطا سچے صاف نسلری ورتا ہے یعنی دیکار تے بد نہ ہوئی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ولا ترکنوا رکن مانا انکلائن کے دل رکن مانا ان وقت ورچر کے دل ولا ترکنوا انکلائن کے گئی ما الی الذین کسانو تا ظلموا چ ظلم کرے دے فتمسکم النار کنی ابرسی دی تاستا اور تو پخبلا نیکی استا انکلینیشن دے چاہ طرف تھا ظالمانہ طرف تھا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنَّ بَيْتَا زَپَارَا بغیر دا اللہ نامی اولیاء سوک پروٹیکٹرز ثم لا تنصرون بیا بتا سر اسو کمداد نشکولے صحیح اس ٹک دا جیدہ کا بنکو لوی گناہوں بمزان بچ گو
کوشش وکړو چې نیک شو، کوشش وکړو چې نیک، خو بیا هم انسانان یو، بیا انسانان یو، ګناهونه قرآن کېږي. الله تعالی وایي د هغې لپاره خو زه هم تا ته مارجن در کوم که نه، کنسیشن در کوم. څه در کوم؟ کنسیشن در کوم. رکعت صحیح ساته نو کنسیشن ورته ملاوي. هغه څه دی؟ واقم الصلاة قائم ومز طرفی النهار، په دواړو جانبو دروازه کې، په دواړو جانب د ورځې کې. واقم الصلاة طرفی النهار، په دواړو جانبو دروازه کې. وزلفا من الليل، اپ یو حصہ د شپې کې، په یو حصہ. دا دومره حکمت والا خبره ده الله تعالی کړې. صحیح. اوس کې حصہ د شپې، ها د سبا راختونه وړاندې او د نور پر وتونه رستو وای. سبا راختونه وړاندې او د نور پر وتونه رستو، نو یو د شپې اول وی، یو د شپې اخر وی. یو د شپې اول وی، نو په اول کې خلک د مغرب مونځ کوي او د ماسخوتن ناموز د عصر کې د شپې د اخر مونځ دی. خو شریعت موږ سره احسان کړی دی چې د شپې به تاسو پاسه ډېر تکلیف دی، کار نه بستل راغلی، مې بل چې د شپه څنګه شروع شي نو کار خلاص کړه چې شفق ډوب شي نو څه وکړه. کني مستحب وخت وایي چې نیمه شپه آباد وي. مستحب وخت ماسخوتن کله چې نیمه شپه خو تر نیمه شپه بسو کې پاتې کېږي، زر برانه قضا وي. اکثر نه بلکې میاشت کې وکړه یو ځل کوو یا به نه کوو. ها یو کم ډېر شپې برانه مونږونه د ماسخوتن سره یې سترګې نه لګېدې. صحیح. یو او نمبر 2 طرفی النهار، په دواړو طرفونو د شپې کې د دروازې دوه طرفونه دي. یو هغه چې د سبا نه شروع شي څه شي تر نور خطو پورې، او دویم هغه چې د نور د انکلاینیشن نه شروع شي نور پرېوتو پورې. صحیح شو. نو سبا نه نور پرېوتو نور خطو پورې چې کوم ټایم دی نو دا خو ډېر مختصر دی، نو خدای پکې یو موږ کېښوده. صحیح پکې کېښوده یو موږ د سبا موږ هر چې د نور انکلاینیشن وشو او درېیم طرف درته شروع شو نو دا وخت اوږد دی. دا خو د 12 بجو نه شروع شي او ماښام شپږو پورې چلېږي. څو پورې چلېږي؟ 5 یا شپږو بجو پورې. دا وخت اوږد دی. نو هلته الله دوه مونځونه کېښودل چې یو یې بلکل په دې ابتدا کې وکړه د ماسپښین، او یو بیا په دې اخري حصه کې وکړه د مازدیګر. واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل، اپا یو حصہ د شپې کې. ان الحسنات، تاکي سره نیک عملونه، یذهبن السیئات، دا ختمي بد عملونه، سیئات واړه ګناهونه دا دې سره رژيږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسلمان چې کله او دس کوي د مانځه لپاره نو چې دې خلو وینځي نو په خولې چې سوړې خرابې خبرې کړي هغه ووینځل شي. چې دې پوزه ووینځي که په پوزه سناروا بوی کړي هغه ووینځل شي. چې دې مخ ووینځي نو که په سترګو یې سناروا کتلي واړه نو هغه ګناهونه ووینځل شي. ان الحسنات یذهبن السیئات. د دې وجه دې منظر راځي نو کم از کم د وړو ګناهونه دي او د سره صفا شوي، د وړو ګناهونه دی او د سره صفا شوي، خدای ته صفا وکړي. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. یو معنی دا ده چې نیک عملونه دا واړه ګناهونه ختم دي، او دوی معنی ده چې ان الحسنات تاکي سره نیک عملونه يذهبن السيئات، دا ختمي السيئات. سيئات جمع د سيئه ده كل ما تسوءك، هغه شی چې تا خفه کوي، هغه شی چې تا خفه کوي. معنا دا ده چې څه خفګان در باندې راغلی دی، څه نیک عمل وکړه د دې خفګان نه به ریلیز شي. یہ خفگان دبا ادی وجہ حدیث کی راضی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر بعد الصلاة، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بدس وجه خفش نو بس او دس بیوکا منز بیوکا برکات منز بیوکا بے فرمائے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة، زما دسترگو یخواله یعنی خوشحالی خدای مانزکی خود ده خوشحالی. او زبا تاستا یو آسان مثال تاسو ډرایو کوي سان فرانسیسکو فلو کنه کوي زموږ ټول تاسو ته ځان دي نو سړی ځان پر کافی مزل درینم سوا ملي ادینم زیات صحیح نو درین سوا ملي خو سړی ملکی او چې سړی په دانی ملاره کې چرته ودرېږي د ماسپخین منځو لپاره اول ته او د سړی تازه کې او دوه رکعاته منځو کې او دا څومره تکلیف کې سړی نه ختم شي که ختم نشي حالانکه سړی باندې ډېر ټینشن وي سړی داسې ته وایي چې علامه مساج وکړه تاسو وی کنه ځکه چې کله تا ته نفسیاتی ټینشن چې درمانو له سفر دا چې کله هغه نفسیاتی سکون د عبادت سره ملاو شي بخار ټینشن ختم شي. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
دا مونږ ځکه وایو چې دا ته دا قیمتي څیزونه څنګه اخلي څنګه دي باري نه عمر بیا وته زه تاسو ما بل زه په ریفریش ولا ریسټارټ ولا دا ما بل شي شروع سره انا بلا هغه حساب نه لرم تاسو باندې ما بیټری چارج کړم اصل کې د ستړي یا د خفګان دا خو احساس وي د نفس د څه شي د فیلینګ دی د نفس او د عبادت چې دی دا د نفس لپاره ریفریشمنت دی نو بس چې هغه نفس ریفریش نو بس فیلینګ ختم شي کنه صحیح ده زما په خپل یو بچي ماته ډېر خوښ و دا نه هم میاشتو نه هغه وفات شو نه صاحب اعلی فسنه بس بدن ونه اور صحیح او زدا شو چې ما برداشت نه کېده یې نظام مې جوړ کړل صحیح نو بس په منډه د کور راووتم شپه وه تقریبا 3 بجې به نو بس راووتم الله مسجد ته دې کور کې نو ورکلي کور کې نو بس مسجد ته لاړم او داس نو کو د سره راکته موږ نو او داس مې زين برابر شي ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى دا ریمایندر دی للذاکرین دا اللہ یادون کو دپارا واصبر صبر کوا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تاکہ سر اللہ تعالی نزایا کئی اجر دنی کو کارو خلق نو واپس پر سبق تا چه ربنا فغفر لنا ذنوبنا او اللہ بخمونتا گناہون زمونگا غٹ نو دا پتوبہ بخلش وکفر عنا او رجو زمونگا سیئاتنا بدای زمونگا وڑی وتوفنا او وفات کمونگا مغل ابرار وجعلنا مغل ابرار دانا چه وفات مکنے کو خلق سرا چکم زی نیک سرے وفات کی مالا ملتا مرگ راولی اسو دیتا نہیں کیا صحیح شو سکدام نقوال پولیس برگ سر یوزای مرگ شو وی نبال تیرے خدای بخیر اولی اللہ خدای تیوان راکی صحیح زمان پوتن کې واجب بری زمان پوتن کې یو محاوره ده صحیح څوک چې بوډا یې ډېر په تکلیف یو بیمار وي صحیح ډېر په تکلیف نو بیا موږ چې دعا کوو نو موږ الله دې ایمان سلامت یعنی دا څه نه شوی چې خدای دې مړ کړي او خدای نه ده خو موږ څه وایو دا څه وایي چې خدای دې ایمان سلامت کړي خو دې دعا مقصد دا چې نه خدای دې د دې ژوند د قید لري خدای خلاص کړي تکلیف ورته بلکې دا څه چې ژوندو ته ډېر تکلیف دی نو موږ خدای دې ایمان سلامت کړي د زمون پالګانو کې بوډا خزو ډیره په تکلیف په پته نشته یو کار کوي یو نیم کار بس دا چې ونه د خوځېدو نه او د څه ته جبه خولې ده ته دماغ کې انور بدن بالکل ختم نو څو بران تفوت ده تقریبا یو سر کاله وله صحیح نو زنان چې بس تفوت دراله نو چې په پاسې دې زنانا او د ابای د خدای ایمان سلامت لري به غوسه ورله خدای دې ستای ایمان سلامت نو مرته څو تیار نه که تیاری وره هیڅ نه تیاری نه نو کنه انا تاسو ته ویلو کنه چې مولوی صاحب هغه منځنه بعد دعا کوله چې اللهم اجعل لنا المدینه مسکنا ومدفنا خدای دې مدینه ژوند راکړي او د مدینه برکت راکړي د مدینه ژوند راکړي ځکه پیغمبر اطاعت والسلام فرمایي چې څوک مدینه کې مسلمان دفن شوی مسلمان مدینه کې مقبره وي پیغمبر اسلام د قیامت پر ورځ لومبه شفاعت چې وکوم اهل مدینه ولا وکوم ځکه دا زما کلیوال دي دا څوک دا زما کلیوال دي نو لومبه بس د چانه شروع کوم اهل مدینه چې خدای دی وبخي صحیح نو پته ولګی دا چې مدینه والا څوک دي مين چې څوک ته وفات هر مسلمان چلته وفات نو دې مولوی صاحب دعا کول او حج ته لاړ حج نه بعد چې مدینه ته لاړ نو خدای شان دې تبه پیراله ایو سلسلور یو سل 3 درجه تبه ونه بالکل خالص مرګ وي صحیح نو ذکر علاقے کم خلق چې واقف ورته د دعا نه چې هر مانځنه بعد به دا دعا کوله لري ول تاسو ته راته لگا کم ځای دې راو کم هوټل کې یا په بلډینګ کې ناغه ورته مولوی صاحب الله سره مهربان ذات دی خدای دې دعا واورېدا صحیح اوس مولوی صاحب باندې مولوی صاحب باندې تکلیف راځي دا جو واقعي زمړ کېږي چې بدرو کسانو ورته وینو غوسه ولا وی ما کو نورم دوزر سینه غوښتنی یوې دې باندې تل د مرګ ځای باندې او شاه الدین قلیوبی رحمه الله یو بزرگ دی هغه واقعا کړی دا لطیفه کوم دا یو بډای زوی وفات دا بیمار زوی
بیمارو نه جوړو نو تاسو جو بس د مرګ په شاهدو صحیح مې د شپې دا بالکل ټیکی आवाज دا غزوی د کټ نه چاپیره ګرځیدا د خلکو خپل کلچري صحیح او خدای ته نه دا زاری کوله چې خدایا د درا غلي مال راولي یعنی د خپل ځوان د دنیا یې نه زګوډای صحیح نو درا غلي مال راولي نه مال د پځای مړ نو چرته څوک ګوانډیو دیوال پورې هغه طبيعت سره چې راشه ډرامو فروکا نو هغه دروازه وردشمه نو بډای وې سوکي من انت تقرأ بابي في هذه الليله الظلماء سوکي په دا تورس په باندې دروازه نه ورته ز مرګ والا فرشتين ملک الموت نو نمبر اوستا د زوی خطا ډیرو جوړل واته چکرې د کټ نه چا پیره وډه ګوله نو الله مې ربانه شو ماته وی چې نمبر کړو دو خدا غواړي نو تدا سو کښ بس دا زوی ولا پرېدا او دی بډای د ورشه صحیح نو ته دروازه کولاو کا نو دی ورته دروازه خو درته کولاو خو جدن راشه روغ رنځور بګوري دی وتوفنا او وفات مونگا وجعلنا مع الابرار او ګرځې مونگا ملګری د نیکانو خلقو یعنی د مرګ بعد بیا چاته بوز نیکان خلقو سره ربنا و رب زمونگا و آتنا راکی منتما و قدتنا غچتا من سرواد کردا غلا رسولکا و واسطر پیغمبران اخبرو چی جنتون بدر کون ولا تخزنا و رسواکین مونگا یوم القیامة پروزد قیامت انکا لا تخلف المیعاد تاکیق سرت مخالفت دو وعدین کی فاستجاب لهم ربهم قبول کدوی د پارا پروردگار د دوی دعا دوی انی لا وزیع ادیت دا واضح کړه چې زن زایکم عمل عامل منکم عمل د اسیو عمل کون کې د تاسو نه یعنی چې چا عمل کړی دی زما قانون کې دانشتا چې دې ډیسکریډټ کا نه هغه ته کریډټ خامخا ورکو من ذکر ناری نوی او انثى یا کشذن بعضکم من بعض تاسو بعضی د بعض نه یې معنا ایکول یو بل سره په دی حواله تاسو یو بل سره ایکول یې یعنی د سیکس په حواله باندې د چا سره دا ډیسکریمینیشن نکوم د سیکس په حواله چا سره ډیسکریمینیشن نکوم فالذین هاجروا کسان چې هجرت کړي دي وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَسْتَرْشِدُ قُرُونُ دُوِنَا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي أَتَكْلِفَ وَزِيَتْ وَالْكَيْسَرِ پَلَاسَمَا کی وَقَاتَلُوا افائی ککڑے دا اللہ لار کی وَقُتِلُوا شہیدان شویدی لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ زبر جوم دوینا سیئاتهم گناہن دوی ولأدخلنهم ایقینا بداخلهم دوی جنات باغنتا تجری من تحتها الانهار چه بیگی بدلان داغی نیرونا ثوابا دا بپدائی من عند اللہ دا اللہ جانبنا واللہ عنده حسن الثواب او اللہ تعالی پنیز ددبان بہترین ثواب دے صحیح نو د دنیا ژوند کې الله تعالی وایي کافرانو سره به کله دولت ډیر وي نو دا دې دلیل نه دی چې ګینه کافران زما خوښ نه ځکه ول ډیر دنیا ورکړي دا لا یغرنک دوکه کې دیوانه چي تعالی تقلب الذین تقلب معنا آمد و رفت څه شي آمد و رفت حرکات د کافرانو دنیا دارای تقلب الذین آمد و رفت کافرانو فی البلاد پشارو کے تجارت په اساس باندې چې دوی بزنس خوري څه چلی متاع قلیل ذالک نفد لک انجوایمنٹ دی متاع معنا انجوایمنٹ ثم ماواهم جهنم بیاتکانا و ظاہر دوی جہنم دے و بیس المحاد و بدترین ظاہر جہنم لیکن الذین علیکن آکسان اتقو ربهم چی غیر ادلے پروردگار پلنا لهم جنات دوی دپار باغون دی تجری من تحتها الانہار چی بیگی بدلان داغین نیرونا خالدین فیہا ہمیشہ بیدے کے نزلن مہمانداری دا نزل مانا خو مهمانداری دو قسمه یو هغه مهمانداری چې میزبان تاسو میزبان وای ورته ها د کور مالک میزبان چې میزبان د خپل مزاج مطابق ستیار شي میزبان د خپل یعنی چکن روست کی او کباب کی او فلاو کی خدا د میزبان طبیعت ده دچا او د په نظر کې د احترام چې مل مل ورکړي صحیح او نزول هغه مل مسیاده چې میزبان د ملمنه تاسو کی چې څه تیار کړي میزبان دچا نو الله تعالی په جنت کې موږ ته تپوس کوي
فرشتوں تو بھائی نہیں تب تو کہ اجلاس لنچ کے سڑو تک کیجیے آرڈر باپ لے صحیح. میں بس نثار احمد کو بولے کہ شیش کے باپ عبد الباری تیار کی. نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. هغه شی چې پنځ د الله دی دا بهتر دی د نیکانو خلقو لپاره. وان من الكتاب اتا کی سر بازی دال کتاب یهود و نصارا او هغه دی یؤمن بالله چې ایمان ساتي په الله باندې. وما پا قران باندې انزل الیکم چې نازل شوی تاسو ته. وما پا کتابون انزل الیکم چې نازل شوی دوی ته. خاشعين لله عاجزی کون کی دی اللہ تعالی یشترون ادوین آخر پیتون دا اللہ تعالی بانے سمنا قلیلا لگ بدل دنیاوی. اولائک لهم اجرهم دا کسان دوی دا پارا اجر دوی لے پنیز درب دوی. ان اللہ صریح الحساب تاکہ سر اللہ تعالی زر حساب کون کرے یعنی اللہ پہ حساب و اکاؤنٹیبلٹی والی زیاد وقت نہ لی. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اصبروا صبر و استقامت کئی سو کئی صبر استقامت وصابروا یوبل تلقین دا صبر و استقامت ورکئی. یوبل تلقین دا صبر و استقامت صابرو مانا یعنی ټول خلق یوبل تا دا صبر و استقامت تلقین کوئی. ورابطو او تعلقو جوڑو ساتیں یوبل سرا. رابطو مانا رابطہ صحیح چې مسلمانان دے ایمان پا اساس یوبل سر جوڑ ساتی دا دنیا یو سر کی دے قبل سر کی دی صحیح. ادوین درند رابطو مانا ورابطو حفاظتو کئی دا سرحداتو دا اسلام ریاست. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رہے باتو یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا دیویش پی ورد دا اسلامی ریاست دا حدود و دا سرحدات و محافظت دا اللہ پا نظر کے دا دنیا و آغا شیرش دنیا کی لیداغی نزیاد تینو کی دے. چاہتے لئے اسلامی ریاست دا سرحدات و یوش پر چوکی دارا ہو سیوکلا گارڈ ہے پیرداری اکرا دا اللہ نظر کے دمرا قیمتی دے کہ دمرا قیمت دے کل دنیا نشتا. ورابطو واتقوا اللہ یرے گئی دا اللہ تعالیٰ لغلکم تفلحون دے دا پارا چھ تاسو کامیاب شے. نو خلاصہ سورہ آل عمران ابتدا کی مسئلہ توحید او دا بیان کہ قرآن تورات و انجیل ټول اللہ نازل کری دی. دا ورپسې دا بیان چې کافران به مستحق د عذاب په دنیا او آخرت دواړو کې. بیا کافرانو له یره ورکول او دا بیان چې د دنیا سيزونو دوکه کې چولی دي. ته دنیا ټولو شیونو دوکه کې چولی دي. ورپسې دا بیان چې دا الله نظر کې دین صرف اسلام دی. دا اهل کتاب و تذکرہ چې دا الله د قانون نه مخړی حالانکه د دې پیغمبران د خدای منتخب خلقو. پیغمبران د خدای منتخب خلقو. بیا واقعه د یحیی او د عیسی ابن مریم چې پیدائش د یحیی او بوډاوالی د پلار کې دا یو معجزه ده. ا پیدائش د عیسی د هغه لویه معجزه ده چې دا په پلار نه د یحیی خو بیا بوډا پلار د شپږو شلو کالو د عیسی علیه السلام په سره لاهي. او بیا دا چې عیسی علیه السلام د دشمن د تدبیر الله بچ کو ژوندې او ساته. د دې ټول بحث نه بعد اهل کتابو ته دعوت چې راځي چې په اتفاقی خبره یو بر سره کینو چې الله سره شریک بنه پیدا کو د الله نه علاوه بل چا ته رب نه وایو. نو کدا موږ به خبر آسان ده. مثلا خدای تعالی خطا ده جیسس لارډ کوم ده خطا ده دی جیسس لارډ کې خطا ده. نو کدا ته ومنه چې د الله نه علاوه بل څوک لارډ نشته نو بیا د هدایت لار کولاو دغه شی لار کې رکاوټ ده.
داغه نه بعد دا خبره چې د محمد رسول الله د پیغمبرای اقرار الله ټول پیغمبران ناغستو او دغه وجه ده چې د منون کې په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتي. خود یهودو لپاره د ایمان لاره کې هندرنس او بند مانع، یو حب جاه یو حب مال. دوی که دعویدار د ملت د ابراهیم دی نو د ابراهیمی قبله پیغمبر محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم داغه اتباع ولې کوي؟ بیا دا خبره چې او مسلمانانو وحدت او یوواله کې غواړي دا په قران باندې راځي. وحدت او یوواله په څه باندې راځي؟ قران باندې. او خپل ذمہ داری پوره کوي، انسانیت ته خیر ورسوي. مسلمانانو ته الله تعالی ذمہ داری پوره کوي، انسانیت ته خیر ورسوي، ایمان دعوت ورکوي. ورپسې واقعه د احد او ریفرنس د بدر چې بدر کې خدای در سره امداد وکړ، ځکه تاسو وایلیشن نو کړی، خو خود کې معامله بل شان شو، ځکه چې وایلیشن مو کا اگر چې اجتهادي و. نو الله تعالی تنبیه ورکړي، تنبیه وارنینګ، ورسره تسلی ورکړي، ولقد عفا عنکم، خدای معاف کړي. وګوره بیا ګوره داسې مکوئ. او ذکر د منافقانو چې هغه د منافقت انتها وکړه په دغه جنگ کې. ذمہ داری د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیا د عقل د مالکانو تذکرہ چې دا د عقل کرایټیرین دی. چې کومه دعاګانې ذکر شو، فکر د الله تعالی کائناتو کې دا د عقل کرایټیرین او معیار دی. او په آخر د صورت کې دا خبره چې څلور صفاتونه خپل کړي، صبر او استقامت په خپل، نمبر 2 باهمي تلقین د صبر او استقامت یو بل ته، نمبر 3 باهمي تعلق ساتل او د سرحدات حفاظت کول، او نمبر 4 د الله نه یره ساتل. او نتیجه معلومه ده لعلکم تفلحون چې کامیاب وي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاه الله عليه وسلم على الليل ونهار فالله خير حافظ.